السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو تونکو جری 91 نیوز سره زیم عزیر خان. ګرانو تونکو زه راغلی یم اګریکلچر یونیورسټي پېښور ته. دلته کې امن میله لګېدلې ده، دلته کې سټالونه لګېدلي دي، دلته کې به چې کم کسان راغلي دي هغوی سره به خبرې اترې کړو. دلته کې نن امن میله لګېدلې ده. نو راځئ موږ سره اوسئ، جری 91 نیوز سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر دی جی. دا راته ووایه ملګري تاسو دلته امن میلې ته راغلي دي کې تاسو خاص څه انجوای کړل؟ په دې کې خو موږ امن میله کې خو موږ ډېر څه داسې ولیدل، ګیمونه هم پکې انجوای کړل. بل مشران ورته راغلي وو، هغوی چې دی نو داسې تعلیمي خبرې وکړلې، ایجوکیشن باندې امن په حواله باندې خبرې وکړلې. امن کې موږ په خپله ډېر ایکسپرټ یو، نو ډېره مزه راته والله راکړله. بل چې و نو دا امن میله کې خو لکه ځوانان خپل اتلان وپېژني، په هغې باندې چې دی نو تقریرونه اوږده وشوله. بل دلته مختلف څیزونه ورته راغل دي، بوکس پکې راغل دی، موږ بوکس ځان ته واخیستېدل، ګیمونه هم پکې انجوای کړله، انجوای هم وکړله، مزه هم ترې واخیستېدل، ډېر خوند یې. صحیح شو، مهرباني جی. ډېره مهرباني. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی جان دا راته ووایه دلته کې تاسو د میلې ته راغلي مطلب دې کې دا ماته تاسو ووایه مطلب تاسو پکې خاص داسې دی کې څه ولیدل؟ دې کې کلچر سټالز دي، داسې فوډ سټالز دي، زموږ کلچر پروموټ کوي، اتڼ وغیره هم کېږي که نه. پښتنو ټول کلچر چې دی دا بالکل صحیح طریقې سره پروموټ کېږي دی. بل دا راته ووایه دلته کې مطلب تاسو پېښور ډېر ځپلی شوی دی، څنګه تاسو ته پته ده دماکو دهشتګردۍ ډېر والي دی، دې سره به پېښور کې څومره امن راشي؟ دې سره به خورولو کوشش خو کوي، خو انشاءالله چې ډېر امن به راشي دې سره. جی دا میسج ټول پېښور کې خورېږي که نه، لکه د یونیورسټي نه دا سوشل میډیا په تھرو باندې ټول پېښور کې خورېږي، نو انشاءالله امن به راشي. صحیح شو، مهرباني جی. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان دا راته ووایه د میلې ته تاسو راغلي دلته کې مطلب تاسو دلته کې څه وکتل؟ دا راته ووایه. زه د پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ یم، برهان نوم مې دی. او تاسو څنګه تاسو ټولو ته پته ده چې پښتون سټوډنټ فېډریشن په تعلیمي پوهنتونونو کې د تعلیمي نظام سره ایکسټرا کوکورم اکټیویټیز هم کوي. کوم چې تاسو دلته یې چې دا د سټوډنټانو سیاسي او فکري روزنه په دې میله کې کېږي. دلته مختلف قسمه سټالونه لګېدلي، د اکیډمیک لحاظ سره، نور د انټرټینمنټ لحاظ سره، وخت سره په دې میله کې دلته سټډي سرکلې کېږي چې په هغې کې موږ سټوډنټانو سیاسي او فکري روزنه کوو. او دا امید هم ساتو، دا پیغام د دې میلې نه موږ د پښتون سټوډنټ فېډریشن د پلیټفارم نه ورکوو چې دا د دې سټوډنټانو یو نماینده تنظیم دی، د اکیډمیک په لحاظ سره هم د فیسونو په لحاظ سره چې څومره ستونزې هم راځي د هغې سره داسې قسمه میلې او اکټیویټیز موږ سټوډنټانو له ارینج کوو. بل دا راته ووایه مطلب تاسو مطلب نوجوانانو او حکومت ته د امن اقداماتو دپاره څه پیغام ورکول غواړئ؟ د دې خو دا واضحه ثبوت دی، د دې میلې نوم هم دی باچا خان امن میله، چې زموږ په تعلیمي موږ د پښتانه دومره پورې په دې ریاست ذهني طور او مالی طور او دماغي طور داسې مفلوجه کړي یو چې زموږ د خلکو ذهن ته همدغه یو خبره راځي چې دلته دهشتګردي ده، دلته د امن نشته. نو موږ دا وایو چې دلته امن دی، دا پښتانه دا چې څومره ځوانان دي، د دې طالب علمان دي د یونیورسټیانو، دیو دا پیغام ورکړي چې موږ پر خپل وطن کې امن غواړو، موږ د امن خلک یو، او د امن دپاره چې څومره هم کېږي نو پښتون سټوډنټ فېډریشن به په هر محاذ باندې د دې قوم او د دې نوجوانانو سره ولاړ وي. صحیح شو، مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه بھائی جان ستاسو په خیال دې میلې کې مطلب دا کم امن میله ده، دې کې به پېښور کې ستاسو په خیال څومره امن راشي؟ یاره زه خپل هم د دې یونیورسټۍ سټوډنټ یم، دلته ما سبق ویلی دی، مخکې هم ویلی، اوس زه دوباره رالم، او انشاءالله دې سره به ډېر زیات امن راشي په پېښور کې، ځکه ډېر زیات بدامني ده نن سبا کې، ډېر زیات که تاسو وګورئ وزیرستان یا د نورو علاقې، نو دې سره به ډېر زیات راشي، ځکه چې دا خلک راځي دلته کې یو بل سره ملاویږي، او چې یو بل سره خلک څومره ملاویږي نو دومره چې کم دی یو بل سره مینه سیوا کېږي. جی وعلیکم السلام. څنګه لی جی؟ خیر دی، شکر الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ خیر دی جی. برادر دا راته ووایه دلته کې باچا خان کم امن میله لګېدلې ده، دا په پېښور په امن کې څومره کردار ادا کولی شي؟ یاره جی موږ خو راغلي یو، موږ خپله د یونیورسټۍ سټوډنټان یو، او دا امن میله چې کوم دا د بالکل لکه ډېر زبردست ارګنایزیشن دی تیار کړی دی، او ډېر زبردست دی چې تاسو یې وګورئ که نه، دلته ډفرنټ سټایل لګېدلي دي، او چې کوم دی
مونږ دلته خپل هم پینډه وخوړله مروت سپیشل پینډه او ډېر مزه یې وکړله دلته تاسو وګورئ نور هم سټایلونه لګېدلي کلچرز دي پکې ډفرنټ تاسو وګورئ مروت دی باجوړ کلچر دی او وزیرستان کلچر دی تاسو چې هلته وګورئ سټایلونو کې او ډېر داسې چې کوم دی که نه سټایلونه لګېدلي چې لکه فرست ټایم مونږ دلته ګورو لکه دا ډېر ټایم پس چې کوم دی مونږ راغلي یو مونږ سمستر دی خو فرست ټایم مونږ دا ګورو چې دې میلې کې مونږ ډېر داسې څه وکتل چې مونږ پهله نه وو کتلي برادر دا راته پیښور امن دې کې څومره مطلب دې کردار ادا کولی شي ډېر کردار ادا کولی شي لکه تاسو وګورئ که نن سبا پاکستان حالات ډېر زیات خراب دي او که مونږ داسې لکه دا امن میله شروع ده که نه لکه دې کې داسې ډېر د صدران راځي ډېر داسې ایم ایس ایف والا مشران راځي امن بارې کې خبرې کوي لکه اوس دا کې بي کې حالات تاسو وګورئ پښتنو باندې څه روان دي لکه تاسو اوس وګورئ نو دا ډېر زموږ دپاره ډېر غټ ارګنایزیشن دی لکه امن پیلاولو دپاره دا یو ډېر غټ کردار دی ادا کوي نو مونږ ډېر خوشحاله یو چې دا کدی امن دا میله لګولې ده او مونږ تاسو لکه ډېر شکر ګزار یو مهرباني جی تھینک یو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا راته دا کوم میله چې دا تاسو په خیال دلته کې دا کم نوجوانان نغې دي کې بس تبدیلیاں راشي کنه بالکل جی دې سره ډېرې تبدیلیاں راځي ځکه چې تاسو دې کته شي د ګراوند کې وګورئ د دنیا بلا ډېر شي جوانان راغلي دي کنه او هغه یو خدای دې نه مزه علي او بلا داسې خوند او مزه کوي دا کم چې پروګرام دی کنه نو دې له ټول خامخا او پکار دا چې هر یونیورسيټي کې کنه یونیورسيټي کالجز دي هغه کې پکار دا چې دا اورګنایزیشنز دا کوم میله چې دا اوس لکه دا نو دا د باچا خان امن میله ده دغه شانتي میلې جوړ شي یا ایکسپوز شي نو هغه نوجوان هم پکې چې د لګ ریلیکسیشن هم ورته وشي ذهن هم برابر شي او خوند او مزم ته هر سړی واخلي بل دا راته پیښور خو ډېر دماغو ځپلې دی مطلب کنه دا راته دا مطلب دې سره بس تاسو په خیال امن راشي کنه یاره بالکل مونږ له عمده پکار دي چې لکه اوس لکه مونږ سټوډنټان یو کنه مونږ له د امن باره کې یو خو اواز اوچتول پکار دي او بله تاسو دا کتی شي دا ټول نوجوانان دي مونږ کې څه دهشتګران نشته دی مونږ دلته کې راوت یو د امن دپاره مونږ دلته کې سبق وایو دا پوهنتون دی د زری پوهنتون دی مونږ دلته کې راځو سبق لا نه مونږ دهشتګران یو او نه مونږ خودکش خلک یو چې مونږ به دلته ډزې کوو یا به دماکې کوو خو څنګه چې تاسو وایئ چې دا پیښور ډېر زیات ځپلی شوی دی نو بس هغې نه خو به نور تاسو خبر یې امید لرم او جی صحیح شو مهرباني جی تھینک یو السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھائی جان څنګه خیر د شکر د بھائی جان دا راته دلته کې تاسو د میلې ته راغلي باچا خان امن میلې ته دا راته مطلب دی کې تاسو داسې خاص مطلب ولیدو خاص خو موږ پکې دا ولیدل چې موږ تش د ټینشن ماحول دی جی نو دا شکر دی دا لکانو د هر کال دا مناوي نو دا شکر دی چې زموږ یو پازیټیو اکټیویټي سټوډنټ لپاره نه دی لکه دا تاسو ګور ټول یو ماحول جوړ دی چې ټیک تا اکیډمیکس هم خو پلس دا اکټیویټي په یونیورسيټو کې بالکل ختم شوی دی نو زه هم زه د اپریشیټ کوم پښتون سټوډنټ فدریشن والا د غي کابینټ د غي ټوله کابینه چې غي دا قسمه اکټیویټي کم از کم کوي چې زمونږ سټوډنټ ته دا ماحول ورکوي چې هر قسمه پکې دا وګوره ټیکنالوژي والو راغلي دي کلچر والو راغلي دي فود والو راغلي دي نو کم از کم یو ګیټ ټوګیدر وشي نظام دا سټوډنټ لپاره ډیره ښه خبره ده نن سبا ماحول کې ځکه چې تش ټینشن ماحول نو دا ماحول پکې لکھي سټډي سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لیجی خیر دی جی شکر دا راته دلته کې مطلب دی امن میلې ته راغلي سټال وغیرہ هم لګولې دا راته یو رومونی وای بل راته دا وای تاسو په خیال د میلې حواله سره په خور کې امن راشي او الحمدلله موږ چې د میلې ته راغلي یو نو د میله کې خو زموږ د باجوړ چې کوم د سټال شته دی نو بالکل داسې قسمه اکټیویټي چې کوم دی په پیښور کې کیږي نو دا یو ښه خبره ده چې مطلب دا پروموټ شي او په دې سره بالکل امن راتلی شي نو سټوډنټان د خپل سبق سره داسې قسمه اکټیویټي چې کوم دی پروموټ کېدو لپاره هم زمونږ په دې وطن کې په دې زخمی وطن کې د امن لپاره یو پرمختګ سټپ دی بالکل راتلی شي جی ګران غوښتونکو دلته کې باچا خان امن میلې ته مونږ راغلو مونږ خلکو سره خبرې اترې وکړې خلکو ډېر زیات تر دا وي چې داسې پروګرامونه په هر یونیورسيټي کې پکار دي څنګه چې پیښور اګریکلچر یونیورسيټي کې باچا خان عمل هر کال مانډل کېږي هغه خلکو دا وي پروفیسورانو سره پکې مونږ خبرې اترې وکړې هغه دا وي چې په هر یونیورسيټي کې نوجوانانو لپاره پکار دي یونیورسيټي وایس چانسلرانو لپاره پکار دي چې باقاعده داسې امن میلې چې کم دي روړینو نوجوانان به هم خبرېږي د دینه او د دین علاوه په معاشره کې به امن هم راځي نو تاسو خلکو خبرې اترې وره د مال راکې اجازه د الله پامان